بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ستاسو کوربه تاسو ته نیغ په نیغه باندې نن د تالکار په درېیمه کړۍ پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا مخاطب یم. عزتمندو، نن بیا د تالکار سر ته هغه د قدر او د عزت وړ راختلی دي. عزتمندو، تاسو سره به هغه په خپله باندې هم خبرې کوي چې حبیب علي شاه چې بلکې د آل پاکستان د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکرټري چې د عزتمندو دا وخت چونکې انجینیر امیر مقام صاحب په خپل وطن کې نشته دی، نو هغه پګړۍ چې ده نن د حبیب علي شاه په سر باندې پرته ده. نن هغه کور ته راغی چې په کم کور کې چې د یتیمانو ماشومانو کور سوځېدلی او تقریبا چې د دې کور دا غالبا چې دا دویمه میاشت روانه ده. دې ځای کې ته داسې څوک کسان رانغلل او الحمدلله زمونږ په دې کې ډېر د عزت وړ راغلی. دغسې ارشاد خانم راغلی دی، محمد شیر خانم راغلی، زمونږ وکیل هم راغلی دی، جلال صاحب یو ځل بیا راختلی دی چې په دې کې زمونږ څومره د عزت وړ چې دی هغه راغلی دي. راځئ چې حبیب علي شاه صاحب نه به مونږ تپوسونه کوو په دې لار باندې. زما خیال دی چې مونږ خو دا ټایم اسمان ته یو کور دی، نو بس غالبا چې اسمان ته نږدې یو. نو چې راځئ چې حبیب علي شاه صاحب راوختو دلته څنګه. راځئ حبیب علي شاه په دې حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوی سړی شي او څنګه چې حاجي صاحب وایي په جربي زمونږ د صحافت ته یو هغه ستوری چې الله دې ښه وځلوه. ډېره منده زما د راتلو خبره خو دا وه چې یاره ما ته کله زما د پارټۍ مشرانو خبر وکړو چې یاره داسې مسله ده نو بیا زمونږ د پارټۍ نور مشران چې کوم انجینیر صاحب هغوی سره زما رابطه وشوه او چې خامخا نمایندګي پکار د پاکستان مسلم لیګ او بیا د خپل له مټې تحصیل د صدر او بیا د هغې سره د کابینې د هغې هم شکرګزار یم. ټول چې ما کله ووي نو ټول به په یو اواز وي چې بالکل لیله خو زموږ تله په کار دي. او د هغې نه مخکې محمد شیر خان هم راغلی او حاجي صاحب هم راغلی. راتله خو چې دا و چې یاره الله پاک د علاقې له څومره حسن ورکړی په خپل ځي یو خبره ده. خو په قرآن مجید کې الله پاک وایي چې انما المؤمنون اخوتون، ټول مسلمانان چې دي رونه دي. موږ په دې جذبه نن راغلي یو چې یاره دا د پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره نه یو راغلي، خو دا زموږ ذمهواري ده چې موږ په دې سواد کې په دې علاقه کې په دې ملک کې زما پارټي سیاست کوي نو زمونږ دا فرض جوړېږي چې موږ هغه خلکو لور شو چاته چې دوک رسېدلی. نو زموږ راتله ما خو وکتل الحمدلله چې یاره واقعي چې ډېر دنګ ځای دی، ډېر لرې ځای، خو چې کله د په زړه کې د ایمان او د ورورولۍ جذبه نو کوشش خلک کوي چې هغه اسمان ته هم ورسي. نو زموږ راتله دلته و د دې سره هغه په دوک در کې شاملېدلو چې یاره موږ دې په دې غم کې یوازې نه دي، که څوک د لرې راځي او که د اسلام آباد نه راځي کار ځنه خو دې سره یو دي. ډېره مننه جي، یو شان مننه. عزتمندو راځئ چې جلال دادا یو ځل بیا هم درېیمې بیا هم راختلی دی. زه د خپل طرف نه او د دې ناس محفل د طرف نه زه د حبیب علي شاه او د ده د ټیم بهد شکرګزار یم او د میاں نواز شریف د ټیم او د انجینیر امیر مقام د ټیم. ځکه چې دلته موږ کم ملګري راغلي وو نو دا د انجینیر امیر مقام په هدایت راغلي وو او فضل ربي زه ستا د ټیم هم شکریه ادا کوم. خو ما سره هغه الفاظ نشي چې په کومو الفاظو زه د میاں صاحب او د میاں صاحب د ټیم او کم راغلي میلمانه چې زما د پاکستان مسلم لیگ راغلي دي او یا زما سره نور مرګري، زما د قبیلې، زما دوستان، زما مرګري، زما عزیزان، زما د پاکستان ورکران راغلي دي، نو زه پردن په پردن نوم نشم اخیستی. خو زه د تمامو شکریه ادا کوم. او بچیا ستا چې څو پورې ته ژوندی او زه ژوندی یم نو ته به داسې نه وایې چې زما پلار نشته دی او زه یتیم یم. دا زه ستا پلار یم او زما خاندان ستا پلار دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل ټول ملګرو د زړه اخلاصه ورته سلام ځکه کوم چې په لږ ساعت کې حبیب علي شاه خان دا پروګرام برابر کو او موږ دې ته رالو. دا ډېر د افسوس خبر ده، خو شکر به دې وباسو چې څوک پکې مړ نه دی. دا لکه د ټول علاقې د خوشحالۍ خبره ده چې اوس موږ راغلی وی نو موږ به دوا کوله. د دوا په ځای موږ ځکه دومره غم را سره شته، خو دومره غم را سره هم نشته چې دا ځکه دا کورونه رغېږي. دا ټول علاقه تاسو ته پته وه چې کورونه وران شو په لږ ساعت کې روغ شو. انشاءالله دا ماشوم دی او دې نه به خدای ښکلی کور ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا ډېر د افسوس مقام دی نن چې موږ دلته راغونډ شوو. هغه سیاسي خبره نه ده، خو د یو خپل کشر، خپل بچي، خپل ورور سره د اظهار همدردۍ په بنیاد باندې راغلي وو چې یاره دا یو انسان دی او بیا کشر دی، بیا یتیم دی. زمونږ د هر سیاسي وګړي دا فرض روغېږي چې موږ وعدې کوو چې یاره ستاسو سره په غم په ښادۍ په هر څه کې شریک یو.
خو زه ډېر په افسوس سره دا وایم چې څنګه حاجي صاحب ووایي چې یاره زموږ اقتدار پارټي چې کومه ده نو هغه د خوشحالۍ په موقع خو موجود وي، د الیکشن په موقع خو موجود وي، خو چې کله سخته راشي نو موږ په هغه موقع باندې په ډېرو موقعو هغه موږ ونه لیدل. نن دلته زموږ راتلل یقینا انساني همدردۍ په بنیاد دي چې دا زموږ د رور او بیا حاجي صاحب چې څنګه ووایي چې د هغو د قبیلې نو دلته یقینا چې یو سړی پاتې کېږي په دې غره کې اب به وي غریب به وي. نو موږ په زړه کې کوم احساس و هغه احساس نن موږ دلته راوستی یو چې یو کور سوی دی، بیا د یو داسې ماشوم سوی دی، نو په هغه بنیاد موږ راغلي یو د خپلې پارټۍ د مشرانو په حکم باندې راغلي یو او چې څه انشاءالله کېږي زموږ مشرانو چې څنګه حکم موږ ته وکړو موږ په هغې باندې رالو. اوس چې زموږ د مخکې څه حکم کوي څومره مدد پکاري جاني مالي هر څه چې د هغې نه به انشاءالله مخ نړو او دا کور به خپل ګڼو، دا به داسې آبادو چې څنګه حاجي صاحب وایي دی له به انشاءالله خلک تماشو راځي او په دې ماشوم په سر به زموږ د ټولو لاس موجود وي. موږ خو نن خصوصا ما ته خو ډېره زیاته خوشحالي دغه وشوه، حالانکه موږ راغلي خو غم راځلی یو، خو زما د پارټۍ ملګري او حبیب علي شاه زموږ چې کوم د ضلعې د تنظیم راغلی دی، بیا د تحصیلي کابل تنظیم راغلی دی، د منګورې راغلی دی، د مایندګي راغلی دی، تحصیلي مټې مشران ټول ناست دي. نو ما ته خصوصا په دې باندې زه خو فخر کوم ځکه چې زموږ حوصلې بلنده شوې او زما خو دا کله زما کلویغي ده، زه خو دا خبره جدي و. ما خو تاسو ته په خپل سپیچ کې مې چې دلته کې لاس کاروټې پرتې وي چې ما ځان را رسولی او څومره چې زموږ نه کېږي یا زما د ملګرو نه کېږي نو انشاءالله موږ په هره سخته کې د دې خپل وروڼو سره ولاړ یو. او زه یو ځل بیا د انجینیر امیر مقام د جلات حاجي صاحب حبیب علي شاه صاحب د دې ټولو مشرانو شکریا ادا کوم چې یاره زموږ د دومره تاسو دا روډ ولیده چې دومره لرې دی وراله او زموږ تپوس یې وکړو نو زه ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره مننه. عزتمندو تاسو وکتل چې هغه د قدر وړ نن د تالکار سر ته راوختل چې زه د موږ په خپله باندې هم داسې نه و لیدلی. عزتمندو دې پروګرام کې چې په دې پروګرام کې زموږ مقصد دغه و چې موږ راوخیږو چې د دې کور چې کوم یتیمان دي دا کم 2 کسه 3 کسه ماشومان چې د هغو نیکه چې کوم دی چې هغه هم لکه هغه بې زبان دی چې هغه خبرې هم نشي کولی، هغه هم غوږونه کار نه کوي ژبه، دغسې د دې ماشومانو پلار چې و عزتمندو هغه به د سعودي عرب په خاوره باندې هغه چې کله وفات شولو نو د هغه 5 لک روپۍ د ماشومانو دپاره هغه ورکړی چې هغه هم په دې کور کې سوي وي. عزتمندو زیاتره خلک موږ ته په فیسبوک باندې وایي چې یاره موږ په دې کې پالټي بازي نه کوو، دا ټول زموږ وروڼه دي، موږ د یو چت لاندې خلک یو، موږ د یو ځای خلک یو. موږ ته په دې بل پروګرام کې یو کس رور زما لیکلو چې الله دې ته هدایت وکړي، زما رور دې ډېر ښه کړو چې لیکلي وو، خو هغه صرف ما ته دا لیکلي چې تا د هغو تاسو پالش کوئ، تاسو چمچې لګوئ. موږ که چمچې لګو موږ که پالش کوو هم د دغه غریب ولس د غریب د دغه یتیم دپاره دیو له موږ پالش کوو چمچې که لګولې دي تاسو د الله نه رن کې یو ټینټ راوړئ دلته کې زه به ولاړ یم د ماشومان چې کوم دلته کې یتیمانان دي دیو له څه ورکوئ زما د په خدای قسم زه به ستاسو سپلی به زه پالش کړم د ټول تالکار دا خلک به ولاړ یم هغې له به زه پالش راوړم زه به هغه پالش کړم جي او ستاسو به ستاسو شکریه به ادا کړم جي. ګرانو عزتمندو ډېر نموړي خلک په دې منګوره زموږ په دې ښاریو کې د کم کسان چې راغلي کم د دیر نه کم کسان راغلي دي دغسې زموږ وکیل صاحب هم په هغې کې راغلی دی جي دغسې زموږ ډېر د عزت وړ خلک راغلي دي. عزتمندو موږ به تمه لرو چې د داسې خلکو به موږ په سر لاس دو دا خلک به خپلو دا خلک به ښکلو. عزتمندو په دې شعر باندې به ختم کړمه چې هغه ملا مې خوښ دی ملا مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له سختونه په پښتو کې.